जी सर। صحیح ده. دا پرون مو چې ویلې په دې ټولو باندې پوه شوې که نه تاسو؟ जी सर। سبسټیټیوټ څه مطلب دی؟ it with a less hard او صحیح ده. هغه به هغه به زر رسی د دې بجای چې هغه یو ټرین کې روان دی یا چې دی کنه بس کې روان دی نو هغه سره بچ دی دغه ورته هم زیات ملاوي تکلیف او جاز کې بچ دی کم ټایم کې به مو ورسی او سیف به مو ورسی او دغه لکه سر. دغه ټایم کنزیومینګ خبره کوو شي که نه چې زیات سفر دی داسې ستاسو، نو بالکل دا جی خبره مونږ کړې وه چې سبسټیټیوټ لکه د هغې الټرنیټیو مونږ ګورو چې یاره بیسټ سلوشن څه دی، نو هغه بیسټ طرف ته جی مونږ ځو. صحیح شو، ویری جی ګډ. سر. بیا ایس ایس او څه مطلب دی؟ ایس ایس او ډبلیو اکرام بھائی تاسو ته نه ویم جی دا یې څه لیکلي دی، څه مطلب دی؟ او دا مزدور اول څه چل کولو؟ پښتو کې څه دي نو د مزدور اول څه چل کولو اوس څه چل دی؟ منډه وایي ها او اوس مطلب آرام سره کار کوي. ایس ایس او نه پوهېږي څه دي؟ مطلب یې دغه شو چې اوس کار کولو طریقې څه شوه؟ مطلب صحیح شو سیف شو که نه؟ سیف طریقې سره اوس کار کار کوي. او سیف سسٹم آف ورک اوس کار کولو طریقې څه شوه؟ سیف شو اول پی پیز اچولي، هیلمټ هر څه اچولي، همدغسې خو صحیح کول د لاسګاډي سره دا چې مطلب منډې والے مزدور منډې نه وایي داسې دغه چې کله لاس ګاډی ډکي، نو مطلب هر څه اچولي خو کار طریقې څه وه؟ غلط نو سیسټم سیف سسټم آف ورک نه و اول، اوس څه شو؟ صحیح شو اوس رالو که نه؟ نو ځکه سیف سسټم آف ورک ټیک شوی دی چې مطلب صحیح شو. داسې دا مختلف ډیوایسز وغیره مونږ لګو چې یاره دلته صفایي شوې ده، مونږ ډیلی بیسس باندې اټینډنس ټایپ څنګه نه دغه مونږ چیک کوو دا وینټیلیشن هر څه ټیک دي که نه، او داسې دا روم ټمپریچر یا سموک ډیټیکټر لکه مختلف قسم ډیټیکټر ملاویږي. څه پوهېږي سموک ډیټیکټر څه مطلب؟ مطلب سموک چې معلومه او ځکه سموک صحیح ده. نو داسې دې روډ والا کې مونږ څه چل کړی دا پهلنۍ طریقه دی که کومه یو وي؟ پنځه طریقې دي که نه؟ پهلنۍ طریقه کومه یو وه؟ جی سر. داسې مطلب دغه وساس کنه نږدې څه ته کې دي او لار بند کی نو پهلنۍ طریقه څه یادوم که نه؟ پهلنۍ طریقه څه وه؟ اول بس لار بند کی ها نو دا ښه طریقه ده. لکه پنځه طریقې دي خو د سیفټي حوالې سره تا ته پنځه طریقې معلوم دي، خو پریکټیکل لایف کې ته وګورې نو دا طریقه پاسیبل ده. مطلب لار بند او نه ده پاسیبل که نه چې یو لاره ستا کور ته مثال چې وښه کوڅې لاره درته بنده کړي نو په کومه به کور ته دی راسې بیا هېڅ هم نه شي که نه. مطلب لار پوره نه بندي کوم ځای شي که نه هغې هغه بندي او سپیسیفک کم کار کوي نو مطلب پنځه طریقې مونږ ویلو دا پهلنۍ طریقه دی چې کار داسې ستاسو لایف کې مختلف دغه راځي نو دغه سره ریلیټ کولی شئ تاسو چې یاره دغه پاسیبل نه دی لکه د سیفټي حوالې نه. صحیح ده. څنګه مونږ وایو یاره بجلی کې کار کول دي نو اوس خو د بجلي ته نشي ختمولی. او بیا دویمه طریقه د هغې په ځای بل څه استعمالول هغه هم نه دی پاسیبل. بیا سیف سسټم آف ورک ټولو کې اسانه طریقه ده، ولې چې ته بجلی آف کا کار وکړه ختمولی خو نه شي، ولې دا خو نن سبا ضرورت دی بجلی وای فای د موبایل چارج هر څه په څه دي بجلی باندې دي که نه که نه څه نه دي. نو مطلب دا دی چې دا څه شیزونه دي چې هغه مونږ نه شو ختمولی او نه ختمولو ضرورت دی، نو هغې په ځای مونږ سیف سسټم آف ورک کولی شو. اور پی پیز لکه چې ته بجلی کار کوې نو ګلوز واچوه، داسې نور اکوپمنټ شي که نه هغه به ته یوز کړې نو سیف سایډ ته ته تللی شي. نو دا مختلف اگزامپلز مونږ کتلي وو. صحیح دی. دا پنځه طریقې ټوټل چې دې کې کم یو تاسو استعمالولی شو هغه به استعمال کوئ. صحیح دی. ټولو کې کمزورې طریقه کومه یو ده؟ جی سر. د ګراف ته پی پی ای کمزورې کم یو دی لکه دا روډ کلوز الیمینیټ ډېر په ټاپ دی، مطلب 100% کنسیډر کا داسې دا نور را کم شوي دي نو کم یو پکې کمزورې دی. دغه کمزورې دی که نه مکمل شي بندې مطلب ټیک نه دی. ټولو نه کمزورې طریقه پی پی ای ده. لکه ته هېڅ نه شي کولی ستا لاس کې څه نشته، خو کم از کم ځان په دې ګلف باندې بجلی نه خو بچ کولی شي که نه، بوټان واچې دغه ځای
لکه څنګه سترګو ته د ګند راځي بل څه حل شته نه چې ته د ګند ختمولی شي ګند نشي ختمولی ټولو کې کمزور یا آخري طریقه څه ده چشمی واچي چشمو واچې سترګې ته بالکل نو بس بېغمه به ګرځې بیا پکې تا ټینشن ونی چې یاره یا به ته شګې ته وایې چې یاره ما سره ګزاره کوه زه غریب یم یا فلانه یم داسې خو نه کوي که نه هغه دوړې وي سترګو ته راځي جی سر داسې د مختلف پرابلمس کې دی بالکل نو خبره مقصد دا دی چې ټولو کې کمزور یا آخري طریقه پی پی ای ده بالکل پہله به د ټولو کې یو ټرای کوي که هغه پاسبل نه ها به ټولو نه آخره والا حل څه دی پی پی ایز دي دی نه نور څه نه شي کېدی چې دام ته نه اچوي نو بس بیا ځان ته نقصان رسولو ذموار خپله یې صحیح ده او کمپنی ته هم ورسره نقصان جی رسي سر که کمپنی کې نوکري وغیرہ کې نو مختلف چیزونه دي دې ته به خیال کوئ نو وایي که الیمینیشن نه پاسبل دویم طریقه مونږ څه کړې وه ریډیوس والا ته مونږ تللي جی وو سر دویم آپشن ته الیمینیټ به ځي مونږ ها الټرنیټ یا ریډیوس ته لاړو نو مونږ نیمه لاره باندې کړو نیمه وکړو پرېښود کم ځای کې کار کې نو په دې کې یو څو جی سر خبرې نور دي چې مونږ جی به مست ګورو چې دلته کې ریزنیبل اور پریکټیکیبل کم یو دی چې یو خو ریزنیبل دی بل هلته کې پریکټیکل کېږي پاسبل هم دی که نه سه هوایي خبرې کې لکه څنګه جی ریزنیبل پریکټیکیبل کې دوه چیزونه دي سیفټي دواړو کې برابر ده خو چې روډ ته بند کې نو ستا به ټایم زیات ضایع کېږي چې ته په بل روډ اوړې او دغه کې کاست به دې زیات راځي په اوږده لاره به جی درته سر تاویږي اور ایفرټس جی سر ذلیلېږي به که نه سړی به ښه په خوشحالۍ به ځي چې دا ذلیل شي که نه نو مطلب ایفرټس ستا زیات ولګي نو سیفټي اور انجینیرنګ هم دغه رول دی چېرې ته سیف کار وکړه او کم کوشش وکړه چې لږ کم پیسو دا نه چې بیخي پیسې پې نه لګي خو بالکل چې لږ کمې پیسې ولګي بس ټیک دی ولې رزلټ یو شان دی جی که لکه مثال نن سبا جی سر مونږ وګورو مختلف موبایل کمپنیانې دي خو که مونږ وګورو که نه چې جنرالي لکه د سیمسنګ نه بس اوپو او ویوو څومره مارکیټونه وو اول چا نه پېژندل جی خو اوس خپله ایون زه خپله ویوو استعمالوم نو مطلب دا دی چې ما ته ویوو کم پیسو کې زبردست کوالټي راکوي بالکل نو زه په سیمسنګ څه کوم چې ښه ګران اله بیا د هغې سکرین هم ګران دی نو په شړک دې ولګي نو ما جی ته سیم فیچرز ملاویږي نو زه په سیمسنګ بیا څه کوم زه په نورو څه کوم چې هغه ګران دي جی نو خبره مقصد دا دی جی چې سر دلته کې دا سیفټي خبره ده که روډ ته بند کې هم جی سیفټي ده خو که روډ ته نیم سایډ بند کولې تا ته خو نقصان نه رسي که نه ها نو سیفټي دواړو کې ده جی په دې بل کې جی یو طرف ته ټایم ستا کم لګي خرچه کم راځي اور ایفرټس هم لکه لږ ایفرټس زیات ضایع کېږي لږه محنت چې ورله وایي په دې بل طرف لوګ روډ ته بند کو خلک په پازابیږي که نه ټایم هم د هغې ضایع کېږي بالکل هم ها جی تاسې جی دا ایشو دي نو مختلف اگزامپل یو ما جی شاته چې مونږ ویلو چې چاته ټمپریچر نه مسله ده چا کار کولو طریقه غلطه ده سره فرق نشته که نه او داسې دتن تذکرات نه یا داسې بل څه مسله ده پرابلم دی لاره کې سامان پروت دی هاوس کیپینګ جی دې ته هاوس کیپینګ وایي چې هر څه په خپل ځای پراته وي نو هغه ټیک وي چې داسې ګنده ونده ګډ وډ پراته وي نو دا پور هاوس کیپینګ راځي او دې د وجې مې اکسیډنټ نه کېږي که نه کېږي ها اکرام بھائی نه کېږي که نه اکسیډنټ کېږي که نه کېږي کېږي سر صحیح ده داسې دا وګوره ایمرجنسي ګیټ دی دا خامخ ډبي مه بیخي دي سامان نو دا کېږي سر او همدغه مونږ به وایو چې لکه دې د وجې حادثې وغیره کېږي جی یا سر داسې دا مونږ ویلي وو که نه چې مختلف پرابلمز دي دا جی مزدورانو والا دا خو ما خیال چې مونږ ویلي وو ویلیم بس دا به بیا ختم شو تقریبا تقریبا د څلورم سټارټ کوو انشاءالله صحیح ده جی درېم باندې خو پوره پوهېږي که نه مسله خو نشته پکې نه سر صحیح دی سکرین او جی اوس چې کوم دی څلورم ماډیول کې تاسو ته وایي چې یاره جی ستاسو ذمهواریانې څه دي دې باره کې مونږ دا ټول ګورو چې تاسو ته لاسه جی وایي چې سبا کې لکه څنګه مونږ مسلمانان یو مونږ ته پته چې کلمه ویله مونږ مسلمان شو بیا مونږ ته څنګه پته لګي چې څه چل کول دي مونږ مخامخ قرآن دی احادیث دي نور جی بالکل
نور څه شیزونه دي چې مونږ ورته کدی شو نو مونږ ته زمونږ د لایف باره کې پته لګي چې څه کار څه طریقې سره کول سره اسلام په متاسفه نو کلمه دی ویل نور ته څنګه پته لګي چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی مبارک تاسو आवाज کټ وې دی څه وایي تاسو سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی زمون مخکې د ټوله او دغه دا کنه پریکټیکل لاغي هر څه کړی دی نو مونږ ته دینه پته لګي لکه اسه خو ډایرکټ مونږ ته آیډیا نه چې څنګه کولی نو دا شیزونه دي بیا وایي چې لا څنګه کار کوي لازمی خبره قانون دی نو قانون څه طریقې سره کار کوي دا غي باره کې خبره راغلی وایي چې what are the key parts of health and safety management systems تاسو جی health and safety چې کوم طریقه کار دی یې باره کې خبره وشي بیا وایي what does the law required you to do لکه تاسو چې کوم دا خبره وګورئ چې لا څنګه کار کوي as a manager you know you have health and safety تاسو ذمہواری څه ده health and safety ده او تاسو ته په پته څنګه دا وځه کم دي نه ګورم یا ځان به څنګه پویم لازمي څنګه مونږ کلمه مسلمان یو نو مونږ ته څنګه پته لګي اوس مونږ ویل کنه شاته نو د سیدلته کې سیفټي ده ها نو دلته کې اوس مونږ سیفټي ده نو سیفټي څه وایي کم دي نه پته لګي چې څنګه چل نو هغه باره کې مونږ ته پته ده چې لاس باونډري سیټ کړي لکه څنګه اسلام کې څه باونډریز دي کتا کلمه ویله مثال خو بیا ته داسې غلط غټ کارو کې نو ته بیا اسلام نه شي وځي کنه باونډري دا کنه لکه دا باونډري ونه کراس کېده څه کېده سیفټي حواله نه کوم وګورو نو لا خبره کیږي لګیا دا چې تاسو ته یو باونډري سیټ شوی دی کاغې نه ته دیکھو خو کېږي نو بار پرابلم دی او خپل ذمہوار وي تاسو دا جی جی سر او څنګه دا لار کې ښکاری چې وای دا کیبل اون ته کې تیر دی وایر نو دا مازغه سوي جی چې دا تن پکې ان خطي شي اور حادثه ته راځه لکه عام تار دی کنه لار کې پروت ته سماسله نشته خو مسله دا غدا جی چې سیفټي خطا ته دا وای چې د مسلې نه اوله تاسو کا دا غي حل او واسه هغه ریسک څه کا راکم کا ٹھیک ختم کا او نو لا دا تاسو وای چې ته ریزنیبل فورسیبل خبرو کا چې ریزنیبلی لکه پریکټیکل هغه شي کیږي موقع نه کی پهله نه خبره ریزنیبل دا بیا دویم خبره فورسیبل چې تا ته لګي چې دینه ودا چل کیږي لکه لار کې وب پراته دی وته دي چې اوس به بجلی کارم کې نو چې ته وبو کې ولاړې چرته تار تانا پرې وته دی وبو ته نو وبو خو چې کم نه کرنٹ پاس کوي نو بس بجلی ونی سي سپوږی دا خبره لکه لا وب پراته دی نقصان نه دی شوی خو تب اول نه سوچ کې چیرې دینا ماته څه نقصان رشیدی شي یا رشیدی دې باره کې مون خبره کوو کلیر شلو جی سر نو فورسیبل دا خبره او چې تاسو اول نه ذهن کې را امیجن کې چې او یا ایکسپیرینس تاسو شي نو تاسو پته ولګي چې دا چل سکیږي کېدې شي according to law they also say employers are not responsible employers ته وای اکرام بھائی امپلائر چلو وای امپلائر کام کرنے والا امپلائی جو کمپنی میں کام کرتے ہو امپلائرز وہی مشر تھا اپنے مالک اور نہ امپلائی نوکر تو وہی اور امپلائر مالک تھا وہی مطلب کمپنی ہوئی سو کمپنی مالک تھا وہ یہاں نہیں ریسپانسیبل دے وہ ایشوز دا پارا ہو جی هغه سیفټي افیسر هم ځکه هایر کړی وي چې دا هغه سره خو ټایم نه کنه چې هغه بار سکوري نه هغه ځان ته سیفټي افیسر کی دی هغه ذمہواری وي چې هغه ودا ګوري چې ریزنیبل فورسیبل ریسک دیزي کیشتا یا نشتا نو هغه وي دی د پاره دا نه دی خو هغه ځان ته سیفټي افیسر هم دی د پاره یک دي چې ما سره ټایم نشته خو چې دا سیفټي افیسر هایر کوم نو ماته وکړ آسان شي جی سر د دې سمپل درې طریقه کار دي چې تاسو په پته څنګه لګي چې ریزنیبل فورسیبل دی یا نه کامن نالج
مطلب اور دې کته اوس لاس ورته وړې نو دا اوس دې بیوقوفي ده کنه کامن هغه نالج وسوځي. ولې موږ ته خدای پاک سیس جی سر. دا 5 سنس راکړي دي مازغه سترګې لاس نو کته لاس دا کې نو مازغه دې وایي چې داسې مه کوه یا مثال تا ته داسې پیړې داسې لاس دا کوم سترګې ته بندې کړي یا داسې نور څه ګندې ولې تا ته سترګو ته څنګه د دماغ ته میسج لاړ شي چېره څه ګندې مطلب سترګې پټې کړه یا دا چلو که داسې ده مطلب دا کامن نالج دی یا دې نه علاوه انډسټري نالج دی چې تا الریډي یو کمپني کې وخت تیر کې انډسټري کې که نه انډسټري هر څه کې دی شي نو تا ته د هغې باره کې نالج آټومیټک راشي صحیح شو بیا دریم دی ایکسپرټ نالج اوس الریډي تا پکې 30-40 سال څوک تیر دې په تیر کو کا ټایم دې په تیر کو مطلب کا بزنس دی او کا جاب دی او کار شو نو مطلب تاسو ټایم ډیر زیات سپینډ کو نو تاسو اوس ټول نالج دی تاسو دا غشیز ایکسپرټ یې ولې تاسو ټایم پکې ډیر زیات شوی تاسو ته ټول معلومات دي چې را دې کیس کې دا چل کی دا چل کی ها جی وی ایز ا مینیجر تاسو کار سره ریزنیبل فورسیبل ریسک کتل دی پہله نه کار تاسو دا کنه چیرې دینه دا یو شیز دی دینه دا نقصان کې دی شي ریزنیبل فورسیبل پہلا خبره وشو بیا دویم دی and reduce risk so far as reasonable practicable چې هغه شیز پریکټیکیبل یو پریکټیکیبل کې بل خبره هم ده چې داغه ټایم کاست اور efforts درې شیزونه ټي سی ټایم کاست اور efforts مطلب تاسو ډیر زیات efforts لکه که زه مثال وګورم ما ته آنلاین کلاسز زیات سوټ کوي ولې آئے کې ټایم خاص هم زما خو لګي پہله نه خو که زه اوس کیمپس ته راځم زما تګ راتګ کې ټایم لګي دویم څه د ایفرټ دی کنه لکه کور نه به راځي او دلته به ځان راسي اوس که ته آنلاین کلاس اخلي نو هغه قطار جي کې ناست نو ټایم خو زه یو حساب سره ما ولګي خو هغه سه ایفرټس تاسو نه وي خیر دی لکه دلته کې دی وګوره دا خبره وکړه چې ریزنیبل اور پریکټیکیبل او فورسیبل له نو تاسو ته سیفټي دا وایي چې دا تار لارې نه نو دا خو حل نه دی کنه چې مثال لیپټاپ زما کلاس ته زه په کلاس حالم زه چې چارج واسم لیپټاپ راته بنديږي نو سال سره چې بس دا بجلی ختمه کما بورډ واسم دلته نه ته دې بورډ زی بدل کم یا کبورډ زی نه بدلوم دا تار زی بدل کول پکار دي یا څنګه دا زمون روم کې کتا سو وړه د لاندې یو بورډ لګیدل دا مون د کې ډېر څه چیزې خي چې لیپټاپ او دا شیزونه خو کور کې تاسو ماشومان بیا دا شوټ کوي درته ولې ماشومان قرآن لاس په ورته کړیو بجلی ونیولې داسې ډېر ماشومان وران وي لکه هغې هر څه ته لاس وراچي لکه د بجلی کار سي هغې په دې نه پوهېږي یا چولې ته کله لاس واچي کله ګرمې اوبو ته په ځان راواړي ډېر داسې وران ماشومان دي که نه کورونو کې حادثې هم دې د وجې کې څه ماشومان وران شاپر خولې ته ور واچي مخ ته ساه یې بنده شي حادثه وشي داسې نو مطلب همدې وړو وړو مسلو د وجې غټې حادثې کېږي نو بیا دلته کې سیفټي تا ذهن دا وایي یاره ماشومان دي یا دې د پاسه کور ولګو که کور نشي لګولی نو لږې په هایټ ولګو نو ماشوم وړو کې چې ډېر وران وي نو هغه بیا بره لاس نشي دغه کېدی زیاتره چې څومره لږ غټ وي هغه ته بیا پته وي چې دی شي نو نقصان نه شي خو که ورکوټ وي نو هغه ډېر وران وي بس هغه موډ لار چې لږ سایډ لی شي بس هغه ورانې شروع کړي اوس نه څه ځان ته نقصان رسي پریشانی جوړوي اور حالانکه زموږ ذهن کې خو نه وي که نه چې دا چل به کېږي هغه ماشوم وي نو هغه هر څه راچي خولې ته اچي دا یو چلم کوي نو دلته کې طریقه بیسټ دغه ده چې تاسو دا تار د دې دروازې د پاسه راولئ صحیح ده که نه یا داسې وکړه کارپېټ واچو د کارپېټ لاندې تېر کړه بیا به پکې څوک نه خرید صحیح ده که نه سیفټي دا وایي چېره یو طریقه نه نو بله طریقه ته دا وکړه سیف طریقه صحیح ده میتھډ سیف سسټم آف ورک بیا د الله خبرې کېږي چېره الله څنګه کار کوي دا مونږ الریډي شاته ویلو چېره حادثه وشي نو د کمپنی نوم په خرابېږي او بیا کمپنی باندې دیم کې مختلف قسمه داسې جرمانې وغیره شي او دې کې بیا دوه قسمه وي که نه ستاسو چې کرمنل لا وي ایچ ایس سی مطلب هیلث اینڈ سیفټي انوایرمنټ یا انجینیرنګ اوس لکه ما پهلنی چپټر والا دغه کې کوم وګورو که نه سټارټ کې مونږ ویلو ایکسیډنټ کېږي نو ایکسیډنټ چې وشي نو هغه ځای څه ټایم دپاره بند دي که نه
یا خلک وتښتي یا څه وشي لکه دلته پاکستان یا د بار خو داسې نه کېږي او دلته او زیاتره خلک داسې چلو کوي نو بیا وتښتي غیب نو بس بیا هم ځای بند شي که نه. نو کریمینل لا کې څه دی هغې کې خو د عام مسلې د کور دغه پیش کېږي چېرې دا وشو هغه شو صحیح ده. او سیول چې کوم لا وي هغې کې د کورونو مسلې وي لکه د ښځې خاوند یا داسې نور ځمکه یا بل څه داسې مختلف قسمه مسلې پکې راځي. نو هیلث اینډ سیفټي خپل یو ایکټ دی تاسو ته پته ده که نه وکیلان دي لکه موږ وایي 302 فلانې او دا یو کوډ دی هغې نه د هغې جرم باره کې ډیټیل وي. نو داسې دلته هیلث اینډ سیفټي خپل یو ایکټ دی 1974. نو HASWA همدغه مطلب دی چې هیلث سیفټي ایټ ورک صحیح ده مطلب دا شارټکټ ورته وایو یا ایبریویشن لکه NGO څنګه مونږ وایو نان ګورنمنټ ارګنایزیشن دا دومره غټ څوک نشي ویلی نو ډایرکټ NGO وایي ها. یا مثال زیم چې H کې نو مطلب حارث خان زه پوره نه لیکم به ډایرکټ H کې ولیکم نو دا خبره راغې نو دا ایبریویشن دی لکه هغه پیلني ورډ راوالم د ټول هغه پکې نه لیکم. ته پوه شې داسې نور څه اګزامپل شته ایبریویشن ذهن کې هغه ایبریویشن نه دی دا انګلیش والا خبرې کومه جرنل پیټرول پمپ یو نوم دی که نه کم یو یہ سو څه مطلب دی د دې مطلب څه دی پاکستان سټیټ هغه دی که نه نو که دا ټول خو دومره غټ څوک نه شي یادولی خو به ډایرکټ ذهن کې دي چې او یاره PSO دی نو دا خبره راغې څه پوه شوې که سم نه شو. نو دلته دا مختلف کوډ دي چې منیجمنټ او هیلث چې پرابلمز دي دا هغې دا کوډ دی 19 دا به ته ډیټیل سره که سټډي کول غواړې کولی شي خو ضرورت یې نشته ته وکیل نه صحیح ده خو دا هغې باره کې آلریډي قانون جوړ دی صحیح ده که نو مطلب دا تاسو سره دا خبرې راغلې چې هیلث اینډ سیفټي اټ ورک دی که دویم هیلث اینډ سیفټي منیجمنٹ دی منیجمنٹ آف هیلث اینڈ سیفٹی خبره راغله اور ورک ریګولیشن چې کار به کم طریقې سره کېږي هغې باقاعده خپل یو قانون دی. بیا ورک پلیس کې چې کم دی څه دي هیلث اینډ سیفټي دی اور ویلفیر کارونه دي ښه کارونه چې وي دا یې خپل یو کوډ دی باقاعده. بیا چې دی د ریپورټینګ آف انجریز لکه چې چېرته حادثه وشي هغه به ته ریپورټ کوې صحیح ده زیاتره خلک وایي نه ریپورټ کوو نو دې نه بیا پته نه لګي نو بیا کېدای شي چې فیوچر کې دوباره دې د وجې حادثه لکه څنګه مثال جنرل اگزامپل که موږ بینک وګورو پیسې خو هر څوک استعمالوي ضرورت دی بینک نه وباسي نو که مشین کار نه کوي نو هر یو تن به راځي کارډ به لګوي ټایم به ضایع کوي نو چې کله مشین خراب وي بس باقاعده بار پې څه ولګي سټیکر ولګي که نه یا پیج باندې ولګي چې مشین از آؤٹ آف آرډر لکه مازغوی کار پرېښي دی او په دې ټایم ځان ته مه ضایع کوئ یا درته کارډ هم نیولی شي یا مثال داسې مختلف قسمه مسلې کله وشي میسج درله راشي او پیسې ته راونه ځي نو داسې مختلف قسمه مسلې کېدای شي نو د تکلیف نه بچ کېدو دپاره هغې پې سټیکر یا ټیګ د سیفټي کې موږ ورته ټیګینګ وایو چې لکه د هغې د پاسه ته سټیکر ولګو چې دا خراب دی چې څوک خپل ټایم نه ضایع کړي او چاته ته نقصان ونه رسېږي مشین تا نه کارډ ونیسي ته بینک چې کلاو وي بیا هغه ټایم کې به ته راځي او پوره ځان ته یو مسله ده نو خبره مقصد دغه دی چې پوه شوې مختلف قسمه پرابلم یې خو دا یې سلیوشنز هم دي هېڅ هم نه شوې که پوه شوې. نو 1995 والا وشو بیا چې کوم دی وایي چې تاسو ته چې کله دغه راځي که نه یو حادثه وغیره وشي نو هغه څه ته راوغواړي کورټ ته راوغواړي که نه نو بیا پارلیمنټ چې کوم دی نو د هغې مخامخ څه وکړي ایکسیډنټس باره کې او انجري باره کې چې کوم دی د هغه ټول ډیټیل د هغې نه څه وکړي تپوس وکړي چې دا د چا وجه نه شوی لکه مثال تا ته کمپني هیلمټ درکړی او ته یې نه یوز کړې نو دا غلطي اوس د چا ده ستا خپل پرسنل ده که نه دغه خبره ده که نه تا ته کمپني نه دی پرووایډ کړی بیا ذمہوار څوک دی بیک اپ نه شو که نه مطلب دغه ریزنز دي چې تاسو به دا هر څه ته ګورئ. وایي کرمینل لا کې ستاسو ټول چې کوم دی ته به خپل کیس خپله پروف کې اور ریزنیبل ډاؤټ مطلب شک چې کوم یې که نه هلته به ته ورته ثبوت هم پیش کړې چېرې دا خبره
داسې وشوله دا نه چې بس هسې هوایي خبرې کې وه بالکل هغې تا سره څه ثبوت نه وي نو بیا څه شي هېڅ هم نه شي لایکلی آؤټکم یې څه وي چې کرمینل دغه وشي کیس کې که نه چې امپروزمنټ کېږي لکه امپریزمنټ لکه هغه تن ته قید کېدی شي څه ټایم دپاره یا پوره لایف دپاره چې هر څنګه هغه جج ډیسایډ کوي جرمانه کېدی شي هغې نه علاوه ریمیډیل آرډر څنګه موږ ریویو ویلیو که نه ریمیډیل مطلب د دا دومره ټایم کې څه کا ټیک موږ به دوباره چیک کوو داسې بو نو دا خبرې راغلې یا خو دا دی چې جیل کې دی دغه کې بند کړي او څه ټایم دپاره هغه د جج خوښه ده کیس ته به ګوري هغه حساب سره بیا جرمانه در باندې ولګي او دا جرمانې څه کې دي دا غازي ملک حساب سره زه خبره کوم که زه یو کې کیم نو بیا په کم کرنسي کې را باندې جرمانه لګي پاؤنډ کې به لګي که ته دوبۍ کې نو بیا درهم کې به در باندې لګي که قطر کې نو بیا قطري ریال دی نو مطلب مختلف ځایونو کې مختلف قسمه سین یا مسله کېدی شي صحیح دی جی صحیح ده بیا چې کم دی او تن کپنی د وجه حادثه وشوله هغه ټیک ټاک ته نو اوس څه ته راوړېدو ویل چیر کې دی که نه لکه ستا د وجې ډیسیبل شو اوس دوباره دې کار ته نه شي تللی ولې دا مات وډ یو کپنی نه هایر کوي وایي چې مونږ ته خو صحیح تن پکار دی ها داسې ده نو دی بیا خپل کیس کوي سیول لا کې چېره ما سره دی کپنی زیاتي کړی ته به بیا پروف کوي چېره دا چل دی او دا د چا د وجې شوی نو د هغې په بنیاد باندې تاسو ته کمپنسیشن ملاوي کمپنسیشن څه مطلب لکه مثال په طور تاسو نن چوټي وکړه نو موږ وایو چې دا والا به موږ اتوار په ورځ ته بیا کار ته راشه لکه نن د خیر د چوټي وکړه ته یا اتوار په ورځ راشه یا خیر دی بس دا پرېږده مطلب بس درته مې معاف کو لکه دو خبرې کېدی چې که نه خو کمپنسیشن اصل مقصد دی چې دا به ته لازمي پوره کې کمپنسیشن موسټلی دغه مطلب چې ته لازمي به د دې حق پوره کې لکه نن تا چوټي وکړه دا بیا ته څه وکړې اتوار په ورځ یا هفتې په ورځ کم تا سره روزګار ټایم وي نو ته ورته هغه ټایم ورکولی شي نو دې ته کمپنسیشن وایي داسې نور ځایونو کې مختلف طریقو سره کمپنسیشن لکه زیات تر تا ته پته روډ باندې داسې فالتو خلک هم ګرځي چې ځان در باندې خپله خوب کړي چې درته وایي چې څه وکړې چې پیسې در نه وایي که نه چېره خپلې راته ماته کړه ګینې هغه خپله هسې تش خوشې وي لکه خو روډ ته راوځي چې زه چا نه چا سره څه لانجه وکړي یا داسې نور خوشي خلک ناست وي دغه کوي څه په چل ګوري چې یاره چا سره لانجه وکړي په څه چل ول باندې وي که نه زیاتر چې کم اوزګار خلک یا هغه هر ځای کې کېدی شي ښار کې هم وي او کلو کې هم وي هغه دواړو ځایونو کې دی چې کم تن اوزګار وي کم بیخي وي بس هغه خپل کار سره کار یا هغه د چا کار نه لري او کمپنسیشن باندې پوه شولې که نه چې یاره دی به ورته بیا کمپنسیشن ورکوي که کمپني باندې پروف شو چې دا د کمپني د وجې د تن ته نقصان رسېدلی نو بیا به کمپني ورته باقاعده کمپنسیشن ورکوي څنګه څه خدا نه خواسته لکه د پاسټ خبره کوو چې څه دماکه یا داسې بل شو شي نو حکومت اعلان وکړي چې یاره موږ به دومره امداد کوو یا د فلانې چې دی دې ته به جابونه ورکوو نو مطلب یو قسم کمپنسیشن وي چېرې د چا پلار دی چې جاب کولو د هغې پځي به د هغې بچي مو دا یار مثال بل څه داسې څوک یې ورته د هغې پځي به تا ته یو بنګله میلاو شي بس هغه خلک خوشحاله چې زه څه نقصان وشو خو څه نه څه راثر شو لکه انسان مړ شي مثال خدا نه خواسته او مرګ خو زه حق دی که نه خو واپس نشي دی کېدی نو خلک وایي چې زه څه نه څه خو راته میلاویږي نو بس هغې بیا څوک به هم خوشحاله شي چې زه کم از کم زموږ څه نه څه لاره خدای پاک جوړه کړه نو کمپنسیشن مختلف قسمه کېدی شي چې یا کمپني وایي چې یاره تر څو پورې دا ماشومې ورکوټې د جاب نشي کولی قابل خو نه دی د جاب نو زه به د باندې سبق هم هر سبق کوم چې دی کله غټ شي بیا زما ذمهواري ختمه او دا هم دی چې ځوان شي بس بیا ذمهواري ختمه چې بیا انسان ته خپل محنت کول پکار دی بیا په مور پلار یا روریانو باندې ډیپینډ کول نه دی پکار صحیح ده کمپنسیشن مطلب دا وی دغه پوره کول حق چې موږ ویل شو که نه موږ چې ته خپله دغه ځان سکسسفول کول غواړې لکه کامیاب او دغه یادې کوټ حوالې نه که نه چې ته به خپل کیس ګټې که موږ یې کیس وګټلو دا هغې باره کې سکسسفل خبره شوې ده
وی ته خپل ته کلیم باکې کلیم مطلب څنګه مونږ وایو موبایل زما خراب دی لا وارنټي کې زه به دا کلیم وکړم چې دا موبایل اوبو ته نه دی غورځېدلی نه بجلی د وجې نور مسله پکې راغلی ده ولې کمپني درته د ویلي دي که بجلی د وجې وسوځېدو مونږ ذمہواري نشته که اوبو کې د وغورځولو بیا هم د کمپني ذمہواري بیا ته کلیم نشي کولی داسې ده جی داسې د هر نظي خپل یو رول وي باقاعده د هغې په ترتیب باندې خلک کار کوي کار کې نو دا خبرو شو چې د چا د وجې حادثه کېږي د ډیوټي آف کیر واز بریچ لکه چا د وجې نقصان وشو څوک یې ذمہوار دی دې باره کې ټوله خبره کېږي صحیح ده د بیا وایي انجري چې کم دی کاز بای بریچ آف ډیوټي لکه د چا د وجې دا ټول کار شوی و لکه کیر خبره کېږي چې د چا ډیوټي و چې هغه د پکار و چې دا شي شوی وی نو بیا به مسله نه وه بیا if the employed play part in the injury وی که هغه د انجري کې دغه وي شامل وي کلیم may be reduced لکه چې تا خپل هیلمټ نه دی اچولی او ته کمپني باندې کلیم کې یا څنګه زه موبایل اوبو ته ورته وم بیا وایم چې دی کې وارنټي ده دا ماته ټیک کا نو کمپني درته وارنټي کارډ باندې لیکلی چېرې دی وارنټي قبول ځکه نه ده چې تا دا اوبو ته ورتولی دی او مونږ لیکلی چې که دا اوبو ته یا بل څه لیکویډ د وجې دغه شو نو مونږ یې ذمہوار نه یو نو دا خبره وشوله دی کې بیا وایي چې ان د سیول لا د کلیم مست بی پروف اټ کیس لکه هغه چې څوک کلیم کوي که نه چېرې دا زما دغه مسله ده هغه به خپله پروف کوي دا شي چېرې داسې دی آن د بیلنس آف پروبیبلټي لکه چانسز او د دې په بنیاد باندې چې یاره دا خبره داسې شوی او دا حل دی او د دې دا چل دی لکه ټول هر څه به ورته شو کوي بیا چې دی ډیسیژن میډ بای جج نو هغه چې کوم از precedent which mean they apply to similar future cases بیا داسې چې سیم کیسونه مثال روزانه را روان دي نو بیا ټول چیزونه سیم لکه مثال که مونږ وګورو دا اوس پېښور کې څه وخت د تېره میاشت کې ډېر زیات ډینګي و زما هم پکې وشو نو مطلب دغه خبره ده چې اوس هسپتال ته کوم یو تن راځي نو ډاکټر اول څه وایي چې ته ودې زیاته به ډایرکټ درته وایي کېدای شي ستا ډینګي وي لکه یو پېره وشي دویم تن راشي چې درېم راشي بس څلورم باندې د هغه زړه دا وایي چېرې څلورم کې به هم دغه مسله وي لکه ډینګي کېدای شي هغه زیات تر ویم ولې ته به ډېره زیات یړو کمیږي نه ښه ډېرې دوایانو خورو ته به هماغسې وي نو خبرې مقصد دلته کې هم دغه دی چې دا ډاکټر نه دی خو سیم چیزونه بار بار کېږي نو بس هغه ذهن کې کېږي چې یاره دا خبره هو اوس روزانه ده یا څه وخت پس ده نو هغه سیم کیس دی نو بیا هغې دپاره مونږ الریډي څه طریقه جوړه کړې او هماغه طریقې سره به کار کېږي صحیح دی دا خبره په دې کې راغله نو دې ته به تاسو خیال کوئ بیا دلته خبره وشي نو دیٹ یو کین سی دیٹ کوډ what could happen after a serious accident نو چې serious accident وشي هغې نه پس کېږي بیا څنګه سسټم تاسو ته پکاري چې یاره دا مونږ دوباره نه ونه شي پریوینټ یې کړو چې داسې ونه شي دوباره صحیح what are the key parts of health and safety management system چې تاسو کوم سیفټي دغه سسټم نه منیجمنټ دې باره کې خبره وشي بیا د پی ډي سی اے ورته وایي څه ورته وایي پی ډي که د ټولو پهلني ټکي راواخلې که نه پلان والا پی راواله او دا پی ډي سی اے نو وایي موسټ هیلث اینڈ سیفټي څه وایي تاسو ته هغه سسټم په کم بنیاد باندې وي پرنسپل مطلب د هغې اصول باره کې خبره کېږي هغه پرنسپل نه سکول والا ښه اصول دلته مطلب دی پرنسپل چېرې اصول قانون رول نو وی پهلنی دی پلان کول اول چېرې زه به مثال دوبۍ له ځم زه اوس پلانینګ کوم چېرې انشاءالله 2022 کې به زه دوبۍ ته ځم صحیح ده او زما ریزن جدا دی زه جاب له نه ځم ما بل څه کار دی صحیح ده بیا څه دی پلانینګ کول دی پالیسی مې اول جوړه کړه لکه زه اوس او دغه کومه لګیم یا یو تن په جاب باندې اکدم هغې دپاره پالیسیانې جوړو چېرې دی به 9 نه 10 پورې راځي 9 نه 5 پورې به وي او دې کې که ته چټي وکړه نو دومره تنخوا به کټ کړي او دا ټول چیزونه ورسره اول کې کلیر کړي نو تا کمپني پالیسي اول نه څه کړه جوړه کړه بیا پلانینګ نه مو کو چې دا چیزونه به په دې ټایم کېږي ها بیا هغې نه علاوه ارګنایزینګ دا هر څه به په ترتیب کې کېږي لکه زه بلډینګ جوړوم نو داسې کېږي چې وداو بنیادونه به زه کار شروع کوم او ډایرکټ لنټر واچوم
ډایرکټ لنټر خو نه اچول کېږي کنه اول به نه بنیادونه اچول کېږي. جوړې بیا به دیوالونه یا کالم بیم به جوړې بیا هغې نه پس به آخري سټیپ دا لنټر وي ډایرکټ لنټر نه شي اچولی نو مطلب خبره دا دی چې سیفټي کې داسې ډېر څیزونه دي چې تاسو به ارګنایز کوئ په ترتیب به چلو که ګډوډ دی وکړو نو بیا به ریزلټ درته کېدی شي خراب میلاو شي لکه څه مسله در سره وشي بیا جی ډو خبره ده چې هغه ته لازمي څه وکړه امپلیمنٹ کا خپل لایف کې اور اپریټ مطلب کولو ته وایي جی لکه څنګه ما تاسو ته ډېر خلک ته سوچونه کوي چې زه به پی ایچ ډي وکړم اول به حالات ښه شي او بیا به زه کار شروع کړم بیا به زه بزنس شروع کړم یا یو تن وایي زه ګاډي چل خو مې زده کړو خو چې کله روډ بیخي ته شي پوره عمر دپاره روډ نو بیا به زه سهار کې وځم نو داسې خو پاسیبل نه ده سهار کې خو ټول خلک آفیسونو جی ته سر. سکولونو ته ځي روډونه صحیح هم په دې رش کې به ته ډرایوینګ زده کړې یو دوه پیرې کېدی چې تا نه اکسیډنټ وشي خو همدې نه ستا لرننګ کېږي که نه ته تیارېږي به بس ټول عمر چې او دا خو روډ کې ګاډي دي زه به څنګه وځم او دا دی هغه دی مطلب ډېر خلک الټه سوچونه تش کوي نو خو دا خو ته چې لازمي تر څو پورې ونه کې که نه ډو خبره نو تش سوچونو سره هم لکه ډېر خلک وایي ما سره ډېر نالج دی خو هغه هغه کار کړی نه یا نه کوي څنګه که زه مثال خپل ووایم زه اوس یوټیوب والا کار کوم نو اوس ما سره نالج هم د ایکسپیرینس ولې زه ډېر ټایم نه کوم کوم یو بل دی نه بس هغه وایي ما ته ډېر یوټیوب پته ورته یم څه پته بس وایي دې ارننګ کېږي او دغه یو دی چې یوه ویډیو اپلوډ کړه نور نه پته چې ایډیټ کېږي څنګه یا نور څه څیزونه دي او څه طریقې سره وي خبرې مقصد دا دی چې ته سوچونه کوې نو هغې سره څه نه کېږي صحیح جو بیا چیک کولم چې یاره دا ټیک روان دی که یا ټیک نه دی نو تا ته روان دي پته ولګي او بیا ایکټ کې همدغه خبره راغله که تا ته چېرته مسله پته ولګي نو هغه به ته ریویو کې دوباره به ګورې او هغې نه بس کنټینیول امپرومنټ به پکې راولې لکه د دې یو اسان اگزامپل موږ موبایل وګورو پهله به موبایل نه و هغې پلانینګ وکړو دا ټول یار څه وکړو بیا موبایل راوویستو صحیح ده موبایل جوړ شو خلکو استعمالول شروع کړه بیا یې پرفارمنس چیک کولو خلکو ویل چې یاره یو بل موبایل اوس داسې پکار دی چې پکې ټچ وي بیا پکې د کیمرو خبره هغه نو چې څنګه دا رالل نو د هغه کیمرو هغه دور ختم شو که نه لکه ریلونو ویلونو هغه څیزونه ختم شول نو بیا داسې دا نه چې بس هغه ټیکنالوجي سټاپ شوه بیا پکې 3G راغلی لکه پهله به 2G و ډېر سلو نیټورک نو امپرومنټ مسلسل ګوره بیا کېدو بیا پکې 4G راغلی بیا به انشاءالله اوس ګوره مسلسل لګیا دي بیا به 5G هم پکې راشي بیا هغسې نوی موبایلز را روان دي کم نن سبا 5G والا هغه ګران دي خو مطلب دا دی چې کنټینیول په هغې کې تبدیلیانې کېږي که نه لګیا دي که نه بس هماغه دي چې بس 4G راووته به دا ډېره ده نو دا غلط سوچ دی هغه وایي چې نه ته مسلسل پکې کوشش کوه چې نوې نه نوې شیزونه لکه که 100-200 سال شاته ته وګورې یو تن ویل زه به سټیل هوا کې الوزم خلکو ورپورې وخندل چې دا څه لیونی دی دا بکواس کوي جهاز یې ویل که نه چې زه به دا فلاني شي دا ستا کرسی مثال زه به هوا کې الوزم نو خلکو به ویل چې دا ده ته وګوره هله لیونی دی دا څه بکواس کوي چې هوا کې به الوزي جهاز خبره کوله خو نن سبا ټول مونږ استعمالو خو هغه ټایم کې هغه خبره کېده نو یو دوه پکې جینیس وي نو هغه ټول خلک هغې ته وایي چې نه کېږي ته لیونی او دا دی هغه دی خو چې چا محنت نه دی پرېښی هغه کامیاب دی هغې پوره دنیا کې بیا خپل نوم جوړ کړی چې څوک هر څه وي او محنت نه کوي نو هغه نه هر څه پاتې شو بیا د هغه نوم نه وي دې ځای کې دا پالیسي خبره کېږي لکه څنګه فټبال کې یا کرکټ هر څه خپل یو پالیسي وي که نه لکه سیم پالیسي د کرکټ والا په فټبال باندې اپلای کولی شي داسې ټینس والا کې فټبال والا پالیسي اپلای کېږي نه کېږي نو دا خبره چې د هر یو ارګنایزیشن کار مطابق پالیسي به څه وي بدله وي اوس لکه څنګه زما کار دی زه یم چې یاره ما ته به داسې تن پکار وي چې ټول ورځ سکرین ته ناست کار کوي او دا تن که چېرته فیلډ ته ځي نو فیلډ کې به زه یم دغه کار به نه وي بیا به ته نور به ولاړ وي او دا تنان صرف سپرویژن به کوې نو مطلب پالیسي او دا هر څه لږ چینج را چینج کېدی شي چې زه یم زما دا کار دی او داسې به کوې صحیح شولو نو مطلب هر ځای کې خپل دغه وي پالیسیز وي او دغه وي ترتیب وي داسې نه ده چې ته یو هر ځای کې څه کې فټ کې نو سیفټي وایي چې دا طریقه کار دی ټیک څه پوه شوې که نه سم نه شو جی سر
نو پالیسی هم دغه ده چې تاسو کمیټمنټ دی چېرې تاسو به سنګل لاس سره کمپلای کوئ او د هغې مطابق به کار کوئ خپلې ذمهواریانې به پوره کوئ جی بیا پلانینګ کول دي چې او یاره ما ته پته ولګېده قانون دی یا دغسې دی خو هغه حساب سره زه قانون د پلانینګ وکړم چې دی کې کم کم هیزرډ دی ولې دا موږ سیفټي وایو په دې کې رسک څه دی او ایمرجنسي کې به ته ریسپانس څنګه ورکړې لکه د پاکستان نه وګورې زیاتر پہله به سکولونو کې سی سی ټي وي کیمرې نه بیا هغسې هغه ریسپانس و دا شیزونه نه پولیس ډېر اکټیو نه یا نوټ داسې که موږ جنرل خبره کوم که نه او چې هغه سکول حادثه وشو هغې نه پس څه وشو एकदम چینج راغی ټول سکولونو کې سیکیورټي ګارډ زیات شول لکه یو حساب سره وګورې هغه مسلې سره جابونه هم رالل سی سی ټي وي والا ډېرې پروجیکټ رالې چې چا د دې کاروبار کول هغه پکې ښه زبردست دغه کار نه نو مطلب دا دی چې ایمرجنسي پلانینګ وشو چې که اوس خدا نه خواسته داسې یو چل کېږي نو 5 منټ کې دننه به تا ته ستا چې کم دغه دی هغه به رارسي او پهله داسې نه نو مطلب پاکستان کې لږ داسې الټه سسټم دی چې دلته هڅه وشي بیا هغې نه پس ته د څه پلانینګ وکړي هلته کې باب دا دی چې اول نه هر څه پلان کړي دي او هغې مطابق ونه شي نو یا که اپنی بلیک لسټ کې یا داسې نور دغه تپوس ته کوي باقاعده که نه چې دا ولې دا او دلته دا چل دی څنګه مې دا سکول اگزامپل درکړو نو دا مسله وشو بیا دې ته پته ولګېده چېرې دا خو داسې کول پکار دی مګنې انګریزان مونږ ډېر مخکې هغې 10 سال 20 سال مخکې مونږ نه سوچ کړی چې دا به داسې کېږي او هغې کار کوي لګیا ورته پته وي چې دا به نه کمپلیټ کېږي خو څه کاله پس د هغې رزلټ الاو شي بیا ارګنایز کول دي هر یو تن خپله خپله ډیوټي ده که دلته دا فټبال میچ کړی دی نو کیپر خپله یو ډیوټي ده چې جال سره به ولاړي دا نه چې هغه به میدان کې منډي یا خو ملته خپل دي کې ولاړي که نه نو که داسې نه وي بیا به چاله پته نه لګي چې زما څه ذمهواري بس ګډوډ به لګوي ټول نو بیا به هغې کې سم نه شي نو سیفټي تاسو ته همدغه وي چې د دې چیزونو به خیال ساتئ صحیح دی بیا امپلیمنټ کوي به هغه خپله پالیسي چې چا خپله خپله ذمهواري ده او بیا میجرنګ پرفارمنس مونږ ګورو چې چا ډېر لکه وکټس کرکټ حساب سره یادوم دی کې ګولز وي که نه نو ګولز حساب سره مونږ ګورو چې راته څومره ګولز وي دا ټیم تکړه دی که نه دی تکړه هم دې سره پرفارمنس مونږ میجر کوو نو داسې سیفټي کې مونږ ګورو که ایکسیډنټ ډېر کېږي نو مطلب دلته سیفټي نه فالو کېږي که نه که ایکسیډنټس کم کېږي نو بیا مونږ وایو چې سیفټي دلته دې څه کوي نه فالو کوي که نه جی سر فالو کوي نو ځکه ایکسیډنټ کم کېږي که نه فالو کوي نو بیا خو به ایکسیډنټ زیات کېږي بیا زیات کېږي سر نو همدغه خبره وشوه چې تاسو به خپل ریکارډز به ګورئ پرفارمنس نه به ته خپل انالیسس کې باید کې شارټ ټرم ګولز وي او لانګ ټرم وي لکه زه ویم چې ډیلی بیسس باندې زه دغه کوم ریسک اسسمنټ اور بیا هغې نه علاوه چې دی زه 6 میاشتو پس هم ګورم چې یاره څومره فرق راغلی دی یا حادثې زه ګورم چې دې میاشت کې څومره شوي دي بیا میاشت نه زه اول ورځې ګورم بیا ورځو نه هفتو ته واوړم هفتو نه میاشتې ته میاشتې نه پس میاشتې نه پس څه وي پراګرس ته کال ته واوړي که نه دا خو د 9 کلاس خبرې د فزیکس صحیح ده که نه هغې کې همداسې نومیریکلي لګان تپوسونه وغیره کوي چېرې دا ورځې دي دا هفتو ته واړوه یا مثال دومره ګنټې دي دا ورځو ته واړوه دا هفتو ته واړوه نو دې ترتیب سره نو خبرې مقصد دا دی چې د ورکوټي نه غټ سایډ ته روانې دي ته بیا پته لګي چېرې مثال مونږ خبره بار بار کووډ کوو چې 19 کې ډېر زیات او بیا 20 کې 19 کې سوري نه لکه خو پاکستان کې خو نه د چاینا وغیره کې سٹارټ شوی و بیا 20 کې एकदम دلته راغلی و بیا ډایرکټ ډېر زیات ټاپ باندې شو بیا 20 کې څه شو روان و که نه 21 کې راکم شو تقریبا ختم شو نو مطلب داسې ته کتې شي چې یاره پهله څه وروسته دي اور دغې نه ته خپل آیډیا دغه کولی شي او بیا کوم ځای کې درته مسله لګي نو ته هغه ټیک کولی هم شي که مثال ستا وکټ کیپر ډېر خراب دی یا بیکاره هغه ته لرې کولی هم شي یا یې پوهولی شي چې داسې داسې وکړه وارننګ والا ورکړي نام نه چې بس پهلې وباسه انسان دی که نه پرفیکټ نه ټایم پې لګي ته ورته وایي چې یاره ډیلی پریکټس کوه داسې کوه صحیح ده خو نن سبا ډېر خلک ډېره جلدي کې وي لکه یو تن دی هغه یو کیسه ده د فټبال یا هم د دې سپورټس ریلیټډ
وی ہوتا نو پورا ورځ به هلته میچونه کول مطلب که ټینس کوي که هر څه داسې یو سپورټس کنسیډر کا نو هغه چې بل زی ته لاړو که نه هغه ویل چې هغه زی ټرینر ډېر تکړه دی لکه ته دلته نه مثال لاړ شي اسلام آباد ته یا ته دوبۍ ته ځې چې یار هغه زموږ پاکستان نه ښه دی که نه خبر مقصد دی هغه ته لاړو هغه ټیچر به ورته ویل چې ته صرف منډه وهه نور کار پرېږده هغه ویل دا څنګه سیسټم دی دا خو راسره الټه کوي چې یو کال تش را باندې منډې وایي نو هغه ویل چې ته دا منډه دومره تېزه کوې که نه چې تا بیا څوک رانیوی نه شي لکه دا نور خو کرکټ مرکټ خو هر څوک کولی شي چې تا منډه تېزه وي نو ته به مطلب دا خو مې یو جنرل اگزامپل درکړو چې هغه باندې هغه پریکټس کولو طریقه یې بدله کړه تا ته خو چې دا ټایم ضایع کوي را باندې تش را باندې منډې وایي دا څه شی دی او پهله خو زه دومره تکړه وم نو هغه ویل چې دا ته چیزونه یې امپروف کړي نو بیا تا څوک نه شي رانیوی داسې ډېر ایکټرز وغیره دي دا نوم خو یې راله هېر دی هغوی به دا دغه سوک وایي سوک خو هر څوک والی خو چې سپیډ دې زیات وي نو بیا دې څوک نه شي را کابو کولی نو هغه به داسې ایډیټینګ کې هم بیا هغوی به بیا سلو کولو لکه ایکچوال کې به م هغه دومره سپیډ کې واله نو مطلب داسې ډېر خلک دي دنیا کې تېر شوي دي چې هغوی هار نه دی منلی هغوی به مسلسل محنت کولو هغوی نه هغوی ته ډېر ښه ریزلټس څه دي میلاو شوي دي نو دغه خبره وشوله زموږ دا چپټر پوره شو څلورم نو انشاءالله سبا لکه سبا مطلب منډې له جی سر هغه به م سټارټ کړو ټیک دی څه کوېشن څه دی دلته پورې نور ما څه وویل نور به څه وویل